الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چاچی ستا د قتل جوړې منصوبې کړې، چاچی ستا د قتل جوړې منصوبې کړې، تا هغو ته هم د لا تسریب چنارې کړې، ټول جهان ته دې د امن پیغام ورکړو، په هر خوا دې د الفت وږمې خورې کړې. ټول په مینې محبت په شوق سره یو ځل درود شریف وایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، أرباب خاص وعام، علماء کرام، طلباء عظام، زما د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو، الله جل جلاله اما نواله زمونږ استاسو رب دی، مونږ او تاسو ټول په ټوله باندې د الله بندگان یو، او الله جل جلاله اما نواله مونږ او تاسو دی دنیا ته د مختصری زندگی د پر را لګلی یو. اوس په دې دنیا کې هر سړی کامیابی غواړي، هر زنانه کامیابی غواړي، هر نوجوان کامیابی غواړي. کامیابی د الله پاک په احکاماتو کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو کې کامیابی ده. د دینه بغیر چې څوک کامیابی دل غواړي لیکن په دین نه چلیږي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارکو طریقو باندې زندگی نه تیری، نو د کامیابی سوچونه دل کول ندی پکار. دا ولی دا احمق ته بے وقوف دے، نادان دے. زما محترمو، د دین نه بغیر کامیابی دل نشتا. په کم کور کې دین راغې، والله دا کور د خوشحالو کور دے، دا د برکتونو کور دے. په کم زنانه کې دین راغې، دا خوش قسمت زنانه دا. په کم نوجوان کې دین راغې، دا خوش قسمت نوجوان دے. ولی چې د دنیا دا زندگی ختمې دو والا ده، او په دې مختصری زندگی کې چې چا خپل رب راضي کړو بس به خوشاله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دا انسانان د دې قبرونو نه راپاسي، نو دا به په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو اندازونو سره به د حشر میدان ته روان وي. یو اولنې انداز د دې مړو چې کله د دې قبرونو نه راپاسي، زما محترمو دې ته به سورلۍ ولاړي، په هغه سورلو باندې به سواره شي او د حشر میدان ته به رواني. څوک به خپې ابله روان وي، زی په زی به غورځېږي او راپاسي به، او څه خلک به داسي چې هغه زما محترمو هغه به په خپلو مخونو باندې د حشر میدان ته روان وي، په خپلو مخونو باندې. صحابه عرض کې یا رسول الله په دې مخ باندې بدا انسانان څنګه زی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي کم رب چې په دنیا کې پخپو کې دا صلاحیت او دا طاقت د ګرځېدو ایښو دی، هغه رب د دې په دې چهرو کې دا طاقت واچي چې دا بندگان به زما محترم په خپل مخونو باندې دا به د حشر میدان ته جمع کیږي، دا به څوکي، دا به منافقین او کفار بوي.
زما محترمو منګو تاسو ته الله رب العزت دین را کړی دی کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله الله رب العزت بغیر د درخواست بغیر د سفارشه الله جل جلاله موږ مسلمان پیدا کړلو الله جل جلاله د مسلمان پکور کې پیدا کړلو زما محترمو موږ د الله دین د پاره هیڅ قربانی والله کور کړی موږ د الله د دین د پاره هیڅ قسمه تکلیف هیڅ قسمه ټینشن پریشانی موږ نه د برداشت کړی دا دین موږ ته په مفت کې ملاو دی ځکه د دې دین قدر موږ سره نشته زما محترمو په الله قسم د خلکو بیبیانی کونډې شوي دي دین د خاطره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری صحابه د دې دین د پاره قسمه قسمه تکلیفونه قسمه قسمه ازمیختونه زما عزتمندو برداشت کړی دي به د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل باندې فرمایي چې د الله د دین د پاره څومره تکلیفونه ما برداشت کړی دي یو پیغمبر هم دومره تکلیفونه نه دي برداشت کړي نو دا دین دا دومره په اسانه باندې نه دی راغلی دی پسې ډېرې لوی لوی قربانۍ شوي دي دی پسې زما محترمو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوریانو ته طلاق ملاو شوی دی د دې دین په خاطر باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارک بدن نه وینې توی شوي دي د دې دین د خاطره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وطن نه شړلی شوی دی د دې دین د خاطره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې خلکو استهزاګانی خنداګانی شپیلی ورپسې وهلې دي لیکن هغه غمخوار پیغمبر د خپل امت د پاره زما عزتمندو هر ټیم پریشانه هر ټیم په دې غم او په دې درد او په دې کړن کې چې زما د امتیان وا د جهنم د اور نه بچي همیشه همیشه کامیابو طرف ته بلاړ شي خو لیکن دغه بد وخته زما عزتمندو بیام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ورکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د الله د دین د پاره ډېرې سختې تیرې شوې دي ډېر سخت تکالیف لوی لوی امتحانات لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مبارک اخلاق والا هر چا سره په خو اخلاق سره په انسانیت زما عزتمندو امین او صادق ابه ورته دی وجنه نه ویلي الله رسول صلی الله علیه وسلم د هر چا سره بهترین اخلاق ډیر خلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې هغه مسلمانان شوي دي او ملګری شوي دي نو د خو اخلاق په خاطر باندې د خو اخلاق نه متاثر شوي دي او هغه کلمه ویلې ده او زما عزتمندو مسلمانان شوي نن په کورونو کې زمنګ اخلاق څنګه دي زمنګ د زنانو اخلاق خراب دي د نارینه اخلاق خراب دي منګ د هغه پیغمبر امتیانی چې کم پیغمبر د مرګ په وخت کې منګ هیر کړی نه یو کم پیغمبر چې زما عزتمندو د میزان تل سره به ولاړی کم پیغمبر چې پولیسرات سره به ولاړی او د دې امتیانو د پاره به سفارش کوي شفاعت وکي او الله ته جنا فریاد کوي یا الله زما د امتیان یا الله د جهنم د اور نه بچ کا یا الله زما د امتیانو په اعمالو باندې په ګناهونو باندې د ستاري صادر واچوا او یا الله زما امتیان چاته مرسوا کوا چاته مشرمنده کوا هغه پوری با پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پروت وي ترسو پوری الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امتیانو د بخنی اعلان کړي نه وي زما محترمو نن د الله دین سره موږ لوبي شروع کړي نن موږ دنیا ته مخ کړه دی او دین تم شا کړه دا لیکن دا یا ساتي چې د دنیا نتیجه ډیره ګنده نتیجه راوته والا د دنیا محبت ډیر خطرناک دی ډیر خطرناک دی
ډیر نقصانی دی. نن که ښځه د خاوند نه خفه ده خو په پیسو باندې خفه ده، په مال باندې خفه ده، په خواهشاتو باندې. که زوی د پلار نه خفه دی پیسو باندې، په دنیا باندې. او الانکه الله رب العزت دی دنیا ته د ماشي د نظر عمره زما عزتمندو نظر نه دی کړي. د ماشي د وزر عمره الله دی دنیا ته نظر نه دی کړي. وی که الله رب العزت دی دنیا ته د ماشي د وزر عمره نظر کړي وی کافرانو له بیګوټ وبم نه ور کړي. نن د دې دنیا د پاره څومره زما عزتمندو قتل او قتال شروع دی. نن د دې دنیا د پاره نوجوان برا پاسی او د خپل پلار نه بډس پورته کې خپل پلار بولی. یو پلار خپل زوی د پاره واده وکړو او چې کله واده ورله وکړو نو زما عزتمندو د واده نه بعد دا زندگی لږه مشکل شي. ولی چې دا نوجوان د خپل ښځې د پاره څه سامان راوړي، څه د خوښې څیز راوړي، نو دلته په دې کور کې خویندې می او مورې می، نو زما عزتمندو هغه چې ګوري وګوره خپلې ښځې د پاره دا مختلف څیزونه راوړي او خپل مور غم ورسره نشته، د خپل خویندو غم ورسره نشته. نو دې ښځې دې خپل خاوند ته وویلې چې یاره بار بار دغه یعنی ستا مور هم ما ته پیغورونه راکوي، ستا دا خویندې هم پیغورونه کوي. داسې کار وکړه چې د دې خپل پلار نه خپل حق وغواړه، د دې خپل پلار نه حق وغواړه او بیل بشو، جدا بشو، ځان له به بیل کور ونیسو او په هغې کې به زندګي تېرو. دا زندگی دا ژوند به راته اسان شي. زما عزتمندو چې کله دا نوجوان پلار ته مخامخ شو چې بابا جانا داسې داسې معامله ده، مال خپل حق راکا، زه به جدا شم، زه به ځان له بیل ځای ونیسم، ما ته په دې کور کې تکلیف دی. او حدیث کې راځي چې زما عزتمندو په دې پلار باندې دغه حق دی چې دا خپل بچی د پاره واده وکړي، د خپل بچی د پاره واده وکړي او د هغې نه بعد زما عزتمندو د دې بچی د دې فتنې نه د پلار فنا غواړي، بس جدا دي کی بستره دې ورله جدا کی. نو زما محترمو اوس اکثریت د دنیا بیماران، د دنیا محبتونه زمونږ په زړه کې، نو دغه پلار چې کله دا خبره واورېده چې ښه ما تاله دې وجې نه واده وکړو چې ته به اوس ما نه خپل حق غواړي، نو زما عزتمندو پلار دا خبره زړه ته واچوله او چې کله شپه شوله نو د شپې دا پلار راغی او ځان سره تمانچم راوړه او دا بچې په دې سر باندې وویشتلو. زما عزتمندو چې ښه دا به اوس ما نه خپل حق غواړي، خو د دې نه یو بچې پاتې شو، د دې الګ دې ښځې وه د دې ماشوم داسې تربیت کولو او دا خبره به ورته کوله چې بچیه ستا د پلار قاتل بل څوک نه دی، هم ستا نیکه دی، ستا نیکه ګورې ستا پلار وجلی. نو دا ماشوم غټېدو چې کله د تمانچې نیولو شو او د ډس کولو شو، زما عزتمندو دا نیکې بیت الخلا ته باتروم ته روان دی، یو خپې په باتروم کې دننه ده، بله خپې د باتروم نه بهر ده، دغه ځای کې د یونیورسټي نه ډس پورته کو. زما عزتمند هغه هر څه همداسې پاتې شو. د دنیا د هر څه دا به په دې دنیا کې په دې ځمکه باندې د هر څه به موجود وي، لیکن ما او تا به نه یو. د دنیا مثال د یو کشتۍ دی، د دنیا نه بغیر ژوند نه کیږي. پیسې ګټل پکار دي، خیخي کپڑے اغوستل پکار دي، خخ خوراکونه کول پکار دي، خو گاړو کې ګرځیدل پکار دي. الله دې مونږ او تاسو ټول لراکي، خو لیکن د دې محبت ډیر خطرناک چیز ده. لکه څنګه د دنیا نه بغیر، د پیسو نه بغیر، د کور نه بغیر، د گاړو نه بغیر، د جامو نه بغیر، د خوراک نه بغیر زندگی نه کیږي. همدغه شان زما عزتمندو مونږ او تاسو د دې مثال نه به یو لوی عبرت والو چې دا کشتۍ په دې اوبو کې روانه، نو دا کشتۍ بغیر د اوبو نشي ګرځېدی، کشتۍ بغیر د اوبو نشي ګرځېدی، لیکن دا کشتۍ په دې اوبو روانه ده، خو دا کشتۍ دا اوبه ځان کې دننه نه پرېږدي. که چېرته دا اوبه دې کشتۍ ته دننه رالی، نو زما عزتمندو د دې کشتۍ په هلاکت کې هیڅ شک نشته. همدغه شان د الله په ذات مې دې قسم وي
چې کله زمونږ او ستاسو زړونو ته د دنیا محبتونه راغه زما او ستا په هلاکت کې هیڅ شک نشته. بیا یو بزرګ داسې ناست دی او زما عزتمندو څه کسان راغه جی ستاسو د تجارت چې کومه قافله را روانه وه هغه لوټ کړلی شوه، هغه هلاکه شوله، ګوره تاوان وشو، نقصان وشو. نو دا بزرګ دا د خپل زړه کیفیت ګوري، د زړه کیفیت ګوري، زړه ته ګوري او لږ ساعت بعد سر راوچتوي وایي الحمدلله. بیا زما عزتمندو څه کسان راغه وایي جی تاسو ته دې خوشخبري وي چې هغه کومه قافله را روانه وه هغه قافله ستاسو نه وه، ستاسو د تجارت سامان او د تجارت چې کومه قافله وه هغه صحیح سالم به عنقریب به تاسو ته راورسي. ستاسو قافله الله بچ کړې ده. د هغې نه بعد ګوره واپس د نقصان نه بچ شو، بیا خپل زړه کیفیت ګوري، د هغې نه بعد بیا وایي الحمدلله. مریدان ترې نه تپوس کوي حضرت چې ستاسو تاوان وشو نو د تاوان په صورت کې هم تاسو ویلې الحمدلله، او چې کله تاسو له دنیا واپس راله په هغه صورت کې هم تا وویلې الحمدلله. نو هغه بزرګ ورته څه فرمایي وایي د دنیا په تللو مې هم پروا نه وه او په راتللو مې هم پروا نشته، ځکه مې ویلې الحمدلله. نن په کورونو کې ماشوم پیلۍ ماته کی ټولو تندې راچولې، نن بچې دنیایي او نقصان ما او تعالی راکي ټولو تندې راچولې، پلارم خفی مورم خفی چې دې بد وخته زما په کاروبار کې زما په پیسو کې مال لوی نقصان راکو، تاوان راکو، لیکن دغه بچې مونځ او دس نه کوي، چا سره هم غم نشته. د دې بچی نه د یو مونځ قضا شو د الله په ذات مې دې قسم وي وایي د ده مال جان اولاد مور او پلار هر څه د ده نه لوټ کړلی شو. یعنې انسان تنې تنها پاتې شي. یعنې سیلاب وهلي متاثرینو نه تپوس وکړه چې کور او بچي او ټول او په دې کور کې یو کس ځان له پاتې شي، نه ورسره کور پاتې شي، نه ورسره ښځه بچي پاتې شي، نه ورسره مور او پلار پاتې شي، څومره لوی نقصان وشي. یو مونځ قضا کېدو سره پلار سره غم نه وي، لور نه به مونځ قضا شي، ښځې نه به مونځ قضا شي. لیکن زما عزتمندو زه ځکه دا خبره بار بار کوم چې د دې دین قدر موږ سره ځکه نشته چې نه په دې دین باندې زمونږه خوله لګېدلې ده، نه مال لګېدلی دی، نه جان لګېدلی دی. چې کومو خلکو ورپسې بیبیانې کونډې کړي، بچي یتیمانان کړه، مالونه یې د الله په دین باندې لوله پکړه، هغې ته صحابه کرام ویلی شي، هغې ته صحابه کرام ویلی شي. هغه په دې دنیا کې نشته. د الله په ذات مې دې قسم وي چې د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې نه به یو خبره ووتله فوراً به پې صحابه عمل کول. نن مسجد امام ځان ستړی کوي که نه، خلکو ته لګیا اوسه، څوک په خبرو عمل نه کوي، نو چې خبرو باندې عمل نه کوي نو ستا ژوند به نه جوړیږي. ستا په دې ژوند کې به همدغه پریشانۍ، همدغه مشکلات به وي، همدغه هلاکت او تباهي دا به زما او ستا مخې ته راځي. عملي ځان نه خلک جوړ کو، عملي. عیسی علیه السلام داسې په یو لار روان دی او یو درې ملګري ورسره دي، او زما عزتمندو د دعوت او تبلیغ په محنت کې عیسی علیه السلام دې ملګرو ته وایي چې ګوره قسمه قسمه مناظر، قسمه قسمه حالات به مخې ته راځي، خو تاسو به وروسته نه ګورئ، تاسو به وروسته نه ګورئ. زما محترمو حضرت عیسی علیه السلام روان دی، دا ملګري مور پسې دي چې وی قتل په لاره کې دوه خښتې قیمتي د سونې د سرو زرو خښتې پرتې دي. نو عیسی علیه السلام خو بې تیر شو، خو دې شاته ملګرو چې کله وکتل چې هلکه غټ پیکیج پروت دی. عیسی علیه السلام ورته وایي راځئ، وایي رجي تاسو ورشئ زموږ لږ کار دی، تاسو ورشئ زموږ لږ کار دی. عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې ګوره په دې کې خیر نشته، په دې کې خیر نشته، دا ټوله تباهي ده. په ایمان ووایه چې څومره مال راځي پریشانۍ ورسره راځي که نه راځي. یو کس به کور جوړ کړي، کور نه به تاویږي را تاویږي، څه وخت تیر شوی نه نو د کور هغه چونه به راوغورځېږي، چېرته به پلستر خراب شي، چېرته به یو ځای دا به ارضي سره اړه خوري، ارضي سره به اړه خوري چې هلکه نن دا چلو شو، نن دا چلو شو، نن دا که ګاډی راشي به د ګاډي بله پریشاني، اولاد راشي د اولاد بله پریشاني، ښځه راشي ښځه بله پریشاني. چې څومره د دنیا زیب او زینت دنیا انسان له راځي، تاسو دا مه وایئ چې والله زه به بس په سهولت کې کېږم. چې څومره دنیا راځي ما او تا به لوی امتحان کې غورځي، ما او تا به نور پریشان کېږو. زما محترمو خو به هر حال عیسی علیه السلام لاړې، ولې د هغې خبرې ونه منله، او دا ملګري اوس ناست دي خښتو نه ګیر چاپېره چې والله دا خو
قیمتي خښتې موږ ته په نظر راغی دا به خرڅ کو خپلو کې به تقسیم کو خو یاره لږ وږي شوي ته داسې کار وکړه یو ملګری خوراک پسې واستوه نو زما عزتمندو یو ملګری خوراک پسې لاړې دا دواړه اوس خپلو کې ناست دي او دلته د دې نیتونه خراب شو یو بل ته چې هلکه دوه خښتې دي او کسان درې خو چې هغه راځي دواړه به په شریکه راونیسو مړ به کو یو خښته به ستا شي یو به زما شي چې کله زما محترمو هغه ملګری راغی خوراک یې راوړو دلته په دې دواړو راباندې کو دومره ووهلو زما عزتمندو په هغه ځای باندې مړې کړل اوس دواړه ناست دي چې هلکه بس د دې نه خو خلاص شو خو بس یو خښته به ستا شي یو به زما شي د هغې نه راځه مخکې به دا روټۍ وخورو چې کله روټۍ ته ناست دي روټۍ خوړلې ده لږ ساعت بعد دا دواړه هم راغورځېدلي دي او مړه شوي دي هغه چې کم تلکارۍ پسې روټۍ پسې تللی و هغه زما عزتمندو په بازار کې نیت خراب شوی و چې راشه په دې سالن کې په دې تلکارۍ کې ورته زهر واچوه نو دا دواړه به مردار شي مړه به شي دا دواړه خښتې به ماته پاتې شي نو عیسی علیه السلام چې کله واپس راتلو او دغه منظر یې وکتو چې درې واړه ځوانان مړه پراته دي وی ما درته نه ویلي چې په دې کې کامیابي نشته ما درته نه ویلي په دې کې خوشحالي نشته ما درته نه ویلي په دې کې سکون نشته ما درته نه ویلي نن زما عزتمندو دغه مسجد امامان زی په زی باندې نصیحتونه کوي زی په زی باندې جړه فریاد خو زما عزتمندو په کورونو کې زنانې اوري والله دومره واز او نصیحت زیات شو هر سړی هوښیار شو هر سړی ته پته ده چې په دې خبره باندې الله راضي کیږي او په دې ناراضه کیږي جان بوجھ کر د الله نافرمانی نه کی جان بوجھ کر د پیغمبر علیه السلام د طریقو نه خلاف زندگی تیری ما خو درته وویلې وی خلک په تیر شوي د سرونو نه تتر نه خاطر په تشخله غواړي هر سره توایا خو اسلام ته مې سمه وایا دا مې د اغیارو نه پسرو وینو ګټلې قسم د الله په ذات باندې یو صحابي شهید شو حسین ترین بیبي زما عزتمندو تېنه پاتې شوله پیغمبر علیه السلام د هغه کور ته تشریف راوړي د هغې واړه بچي دي او رامنډه وهي او زما عزتمندو الله رسول ورله غاړه ورکوي هلته نه مور بیبي لګې د وړه هغه کې وړه او زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام ته ګوري و یا رسول الله ته خو زما په دې بچو باندې داسې لاس راښکاږي لکه خلک څنګه د یتیم په سر باندې لاس راښکاږي خو زنانه ته پته نشته چې زما خاوند څه شوی شهید شوی زما خاوند شهید شوی دی زما عزتمندو الله رسول ورته فرمایي چې د دې ماشومانو بابا جان خو شهید شوی دی د الله په لاره کې دا ماشومان یتیمانان شو هغه بیبي د وړونه ګنده لاسونه داسې اسمان ته اوچتوي او چغه وي او کرکه وي او راغورځېږي او بېهوشه کېږي د خلکو کورونه وران شوي دي د دې دین پسې پیغمبر علیه السلام زما عزتمندو بیت الله شریف سره ولاړ دی مونځ کوي او دغه ظالمان هغې خپلو کې مشوره وکړه چې هلکه پلانکي ځای کې دا لرې پروت دی دا به څوک راوړي په محمد رسول الله به وروغورځي هغې له به دومره انعام میلاویږي یو بدبخته پکې پاسېدو او لاړې هغه لرې راواخستو او راوړو په پیغمبر علیه السلام باندې وروغورځو پیغمبر علیه السلام په سجده باندې پروت دی او د هغه لرې زور دی د پاسه د سجدې نه پاسېدی نه شي هغه لور بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په جړه باندې راځي او زما عزتمندو د پیغمبر علیه السلام د شانه هغه لرې غورځوي او دې کافرانو مشرکینو ته مخ وراړئ وی تاسو ته زما بابا جان څه ویلي دي زما بابا جان تاسو ته څه تکلیف در رسولی چې تاسو زما بابا جان سره داسې ظلم او ستم کوئ زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته مخ راړئ وی لور جانې ای فاطمې دی ته څه مه وایه خیر دی الله به ورته هدایت وکړي بیا هم فرمایي اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون یا الله دا امتیان زما ناپوهې دي یا الله دا امتیان زما ناپوهې دي قمقل دي نه پوهېږي زه د دې خیر خوا یم زه دې خیر طرف ته رابلمه خو به هر حال پیغمبر علیه السلام باندې چې څومره تکلیفونه تیرېدل الله رسول دا ټول تکلیفونه به برداشت کول خو چې کله په ملګرو باندې سخت رااله په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین باندې سخت رااله نو پیغمبر علیه السلام د هجرت نیت وکړو د مکې نه مدینې ته زما عزتمندو د هجرت نیت وکړو چې نور دلته زما زندگی مشکله شوله نور دلته زما ژوند مشکل شو
زما د ملګرو ژوند مشکل شو. زینب رضی الله تعالی عنها بیماره پرته ده. الله رسول ورته فرمایي اے لورجانې ستا د بابا جان ژوند په مکه مکرمه کې نور مشکل شلو او ستا بابا جان مدینه منورې ته هجرت کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دغه خبر ورسولو چې اے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ما خدا سي فیصله کړی دا زه خدا مکه پریدم و یا رسول الله د یو میشنا ما ستاسو چهره ته قتل چې ستاسو د چهره نه مسکا ختم شوی و ستاسو د چهره نه خندا ختم شوی و ستاسو په چهره باندې د غم او د پریشانی تاثرات په ما قتل وې د یو میشنا یا رسول الله ما تیارې کړې یو میشنا مخکي ما تیارې کړې یا رسول الله او زما عزتمند ابوبکر صدیق او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې تراغه او دا غي نه بعد سوال جواب ده زینب رضی الله تعالی عنها پسې ولېګو چې ما پسې زما لورم راولېږي مدینه ته. نو زما عزتمند زینب رضی الله تعالی عنها خپل د کور کړه هغه په سورلۍ باندې بار کړی دا او مدینه منورې طرف ته روانه ده. پلار کې کافران مشرکان ورته په زیناوس او د زینب رضی الله تعالی عنها لاری اونی ولا مخه ورته بندک. زینب رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې د الله د رضا د پاره ما تعالی راکې ز خپل بابا جان لازم تاسو پته نشته زه د محمد رسول الله لوري ما لیکن پدې کې یو بدبخته زما عزتمندو حبار نومې دی هغه د زینب رضی الله تعالی عنها خپې اونی ولا او داسي د سورلین لاندې راوورځول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور بیبي د سورلین لاندې راوورځوله او دا غینه پس یو دیکور کا او زما عزتمند د داسي یو کندنه او د داسي یو کمر نه ولدا املا وهله چې دا غي د لاسه د زینب رضی الله تعالی عنها چې کم حملو او کم بچي او غزایا شو هغه بچي ضایع شول. زما عزتمندو خدغه تکلیفونو او دغه سزاګانو او دا قسمه عذابونو نه بعد چې کله زینب رضی الله تعالی عنها مکی نه مدینه منورې ته ورسېدله الله رسول ورته پلاره کې ولاړ دی چې زما لور بیبي را روانه زینب رضی الله تعالی عنها را روانه ده. نو زینب رضی الله تعالی عنها چې کله را ورسېده نو زما عزتمند خپل مخ مبارک پټ کړو ولی چې ډیر تکلیفونه ډیر عجیب انداز سره زینب رضی الله تعالی عنها هغه وهل ټکول خړلو زه په زه باندې زخمی شوی و. نو زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي اے لورجانی تا زمانم پرده کې زمانه دې مخ پټ کړی دی زه خو ستا بابا جان مکنه. نو زینب رضی الله تعالی عنها خپل هغه پرده اوچته کړله خپل زما عزتمندو چهره مبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وښودله چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې نظر ولګېده په وینو کې لیت پیت و. الله اکبر. و اے لورجانی دا دومره تکلیفونه دا دومره سخته دا پتا باندې چا تیر کړه و یا رسول الله دغه مشرکین او کافران په لاره کې دغه قسمه تکلیفونه را ترا کړه. زما عزتمندو زینب رضی الله تعالی عنها دا هغه تکلیفونو دا هغه زخمونو نه بیا خنش ولا شهید شولا. ها بیا چې کله الله جل جلاله په فضل سره مکه مکرمه فتح شولا نو دغه حبار زما عزتمندو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته په یو کوڅه کې راغی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دته وکتل کنه پسترګو کې اوخ کې راځي چې دې ظالم زما لور وهلی و دې ظالم د لاس زما لور شهید شوله لیکن رحمتا للعالمین پیغمبر هغه زما عزتمندو د اخلاق یو مجموعه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سلګو جاړي او اسم ورته اونویل خپل سترګې ښکته کړل حالانکه د مسلمانانو زورو هر طرف ته د مسلمانانو طاقتو مکه مکرمه الله فتح کړی دا ټول مشرکین کافران سرخته ولاړ دي ټیټ سترګې ولاړ دي چا چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په تودو شګو باندې به سملولو هغه کافران ولاړو چا چې خباب رضی الله تعالی عنہ پس کروټو باندې به زما عزتمندو اچولو دا غي د ملا د واز ګونه با هغه کروټي بمړې شوی هغه ټول کافران ولاړ دي.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین پیغمبر وی چا چې ستا د قتل جوړې منسوبې کړي تا هغو ته هم د لا تسریب چنارې کړي ټول جهان ته د امن پیغام ورکو په هر خوا د الفت وږمې خورې کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې ما د الله د رضا د پاره نن ورځ ما د الله بندگان ټول معاف کړي ما ټول معاف کړي نن زمنګ دا پښتانه د یو بل نه د انتقامونو جذبې پزړونو کې ساتي نن زما عزتمنو دا مسلمانان د یو بل د چهرو نه نفرتونه کوي وړي وړي خبرې به پیدا شوي ته به ما کره ناراضي زه به تا کره نه درځم مړی ژوندی در پاتې دا داسې اسانې خبرې دي دا رشتہ داری به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې به جنګ کوي و یا الله چا چې په دنیا کې زه یو ځای کړی یا الله د خپل رحمت سره یو ځای کا چا چې زه په دنیا کې پرې کړی یا الله د خپل رحمت نه جدا کا ویشړه زما عزتمندو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به چې کلم دغه ظالم قتلو د الله د رسول مبارک سترګو کې به اوخ کې راتللې نو دغه خبر دا خپل بیبي ته وای خپل خزي ته وای چې دلته خو زما ژوند مشکل شلو چې کلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما وګوري نو هغه ته خپل لور را یاد شي او دا هغه پسترګو کې اوخ کې راشي دا بسکی زه خدا کله دا وطن پریدم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو نزان فنا کوم چې د الله د رسول سترګې په ما باندې نه لګي ولی هغه ته تکلیف رسی نو بیبي ورته وای کته ارزه تلاړ شي ته د الله د رسول د غضب نه خلاصې دی نشي تک ارزه تلاړ شي خو واحد علاج درته خیم واحد علاج چې تلاړ شه او په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړ پدې سره د الله د رسول سترګې مبارکې به یخې شي رړبې چې کم دی قلار شي زما عزتمندو دغه حبار ورته وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده چې دا هغه ظالم دی چې زما لور شهیده کړې ده او په بېدردۍ سره چې کم دی هغه شهیده کړې ده نو هغه به ما ته بالکل اجازت رانه کړي چې ته ایمان نشې راوړې ته اسلام نشې قبلولی خو دغه بیبي ورته وایي چې ته د شپې په تیاره کې لاړ شه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ځان مه ښایه چې زه پلان کې دا راغی او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دروازې ووهله پیغمبر علیہ السلام دننه आवाज کوي من انت سوکی دا ولا आवाज نه ورکي چې کله الله رسول راوته د خپل مخ پټ کړو و یا رسول الله ایمان راوړلو د پار راغلم زه پتا سو باندې ایمان راوړ الله رسول ورته فرمایي ته یې سوک ته خدانو خا زما عزتمندو وې دا ورته چې کله ځان او خو دو کنه چې زه هغه ما زستا د لور قاتل ما د زینب رضی الله تعالی عنها قاتل ما نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور په گیټ کې کېناستو په سلګو یو جړ په سلګو یو جړل دا غینه بعد ورته اجازت ورکو زما عزتمندو هغه کلمه ویل او مسلمان شو ورته وی ما د خپل لور خون تا ته در معاف کړلو ما د زینب رضی الله تعالی عنها هغه وینا هغه وهل تکول اما ته الله د رضا د پاره معاف چې تا ایمان راوړ تا ایمان راوړو زما عزتمندو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بهترین اخلاق والا بهترین صفات والا هغه مبارک هستی په دنیا کې زندگی تیر کړه او امتیانو ته دا سبق وخودو امتیانو ته اخلاق وخودو چې څوک در سره رشتہ ختمه ته ور سره رشتہ وپاله دا اخلاق دي علی رضی الله تعالی عنہ یو کافر را غورځولې دي او پسینه ورته ناشته چې اوس به قتلې مردارې به لیکن هغه کافر سکولې نشو نو د علی رضی الله تعالی عنہ په چهره باندې لاړې ورته کړي نو علی رضی الله تعالی عنہ دغه کافر پرې خوستو متوي پاس دا کافر و ته حیران د ایران ګوري چې حضرت زما خو نور څه د وسنو ما ویل راشه د زړه بلاس پدی باندې وباسا چې په دې چهره ورته لاړې ورته کا نو نور بدیم بے دردی سره قتل کړي تا خو زپری خوستم وای مخکې مې د الله د پاره وجلی مخکې مې د الله د پاره مردار ولی خو چې کله تا زما په چهره باندې لاړې راوتو کلی نو زما خپل ذاتی غوسه رااله او زمونږ په اسلام کې ذاتی غوسه نه چلی هغه کافر په هغه ځای کلمه ویلو مسلمان شو چې دا اسلام دی دا دین دی او د دې اوسنۍ زمانه د دې صدې مسلمانانو ته چې خلک ګوري ها والله چې لری منډه وای د اسلام نه لری منډه وای د جماعت او مدرسې نه لری منډه وای زما عزتمندو علی رضی الله تعالی عنہ په الکانو کې د ټول نړومبه مسلمان شو علی رضی الله تعالی عنہ
د پیغمبر علیه السلام مبارک اخلاقو چې چا به ورسره خبرې اترې وکړي چا سره به زما عزتمندو گفتار رفتار ناسته پاسته بس هغه به په کفر کې ټینګېدی نه شو هغه به کلمه ویلو مسلمانېدو علی رضی الله تعالی عنہ ایمان نو راوړی لا مسلمان شوی نو دا د پیغمبر علیه السلام د تره زوی دی نو اول په الکانو کې علی رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه السلام دعوت ورکو ورته وی علی مسلمان شه اے علی په ما باندې ایمان راوړه ما ته د الله د طرف نه پیغمبري میلاو شوې ده زه نبی یم او خاتم النبیین یم د الله آخري نبی یم ما نه بعد به بل نبی دنیا ته نه راځي اے علی په ما ایمان راوړه او زما ملګری جوړ شه علی رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي چې یا رسول الله زه به د خپل پلار ابو طالب سره مشوره وکړم وای نه 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 هغې سره به مشوره نه کې بغیر د مشورې به زما ملګری جوړیږي خو ټیک ده او که نه جوړیږي بس تا لارې جدا او زما جدا دي علی رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي یا رسول الله دومره خو اجازت راکړي چې د ځان سره مشوره وکړم وایي زه ځان سره مشوره وکړم وایي پلار ته به نه وی ولې چې دا بعضې خلق زما عزتمندو ازلي بدبخت دی الانکې زمونږ په دې شهید آباد کې زمونږ په دې سوکنو کې په موبایلونو باندې ګیر چاپېره زه تاسو ته میسیجونه واورم زم زما دا مقتدیان ازلی بدبخت دي ازلی دومره نوجوانان دومره نارینا دومره کورونه دي او زما عزتمند جماعت ته مونځ نه راځي دا خدای پاک په خپل کور باندې بند کړی دي د دې په دې زړونو باندې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الله پاک فرمای ما مهرونه والی دي لکه ډاکخانه کې تا یو کاغذ جمع کو کنه او ته بعد کې وی چې دا کاغذ دی مال واپس راي هغه په ټاپو ولګو ډاکخانه کې جمع شو نو زما عزتمندو نه پکې ته نور څه لیکلی شي او نه ترې ته څه ویستلی شي بس همدقه شان الله پاک فرمایي دا کم منافقین دي دا کم بدبخته ازلي بدبخته دي که تاسو څومره مواعظه او نصیحت وکئ څومره دې سره ځانونه وخورئ څومره ګشتونه ورپسې وکئ څومره دعاګانې لیکن دا غي زړونو ته چې کم دی د دین رڼا نه دننه کی د دنیا خلق زما د بیانونو د وجې په مونځ او دس باندې راغ زما د بیانونو د وجې قسم د الله په ذات باندې ډیر کورونه جوړ شو او زمونږ دا بدبخته محله ده زما عزتمندو پلاران به جماعت ته راځي او بچي به په کورونو کې پرید دغه پلاران د خپلو بچو نه یریږي دغه خاوندان د خپلو ښځو نه یریږي نو څه به معاشرت سمونو څه به ماحول ټیک شي خون خو هغه کوي چې پلار بچي ته سترګې داسې کي که نه او د بچي د لاندې لنګي پر پیدو شي دا پلار دی دا پلار نه دی چې بچي ته معمولي غونته کې سترګې راواړی او بچی ورته د هغې نه هم سختې سترګې راواړی چې سترګې ښکته کړه نن خو بچی پلار ته نیغ نیغ کېږي پلار بچي ته خبره کولی نه شي داسې ده که نه ده لور زما عزتمندو مور ته به وایي بکواس مه کو ته په څه پوهېږې دا د قیامت علامات دي که نه دي د داسې خلکو نه مونځ قبول دی نه روژه قبوله ده نه زکات قبول دی یو عمل یو لیشم بره نه ځي د چا نه مور او پلار خفه وي نو زما عزتمندو خبره ما درته دا کوله چې په دین اسلام کې ذاتی غصه نه چلی علی رضی الله تعالی عنہ کېناستو خپل ځان سره محاسبه وکړه مشوره وکړه هغې نه بعد راغی او د الله پر رسول باندې ایمان راوړو نو په الکانو کې په ټولو کې لومبی چا ایمان نه وړی حضرت علی رضی الله تعالی مسلمان شو اوس پیغمبر علیه السلام او علی رضی الله تعالی عنہ مونځ ته ولاړ دي مانځه ته ولاړ دي چې په دې کې ابو طالب په دې لاره تېرېدو اوس ابو طالب ته خو پته نشته چې زما زوی مسلمان شوی او دا ابو طالب به د ده په قسمت کې ایمان راوړل نو دا مغو بس ازلی بدبخت د پیغمبر علیه السلام ترو بعضی کورونو کې هم دا حساب دی پلار به نیکمله صالحه او بچی به په ټاپ بدعملی وجه څه ده دا بچی ځکه بدعمله دی دا د خپل پلار مني نه نوح علیه السلام پیغمبر او قنعان زوی کافر د پلار نه مني د پلار په نقش قدم نه ځي پلار ورته ناکامه ګمراه ښکاري خپل ځان ورته ټیک ښکاري علی رضی الله تعالی عنہ په مانځه ولاړ دی پیغمبر علیه السلام هم په مانځه ولاړ دی نو ابو طالب په دې لاره تېرېږي چې ویې کتل چې دا دې څه کوي پهله ځل په مانځه باندې وکتل نو چې کله هغې مونځ وکړو نو علی رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کوي علي دا هم څه کول وی بابا جانا وی الله د طرف نه محمد صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شوې ده
د پیغمبري دعوی کړی دا او ما په محمد رسول الله باندې ایمان راوړی دا موږ مونږ کولو دا د الله حکم دی مونږ هم کولو وای ښا وای بچی خدي کړی دي ابو طالب خپل بچی ته سوی بچی خدي کړی ولی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پلار مور اخو زما عزتمندو په وخت باندې وفات شو دا تینه یتیم پاتې شو نو ابو طالب د پیغمبر علیه السلام پرورش کړو ابو طالب وتوی بچیا دا محمد رسول الله ما سره وړو کې راغټ شوی دی او د ماشومتوب نه دا ز پیژنم ډیر بهترین اخلاق والا دی ډیر بهترین انسان دی ډیر عجیب عجیب مناظر به ما د سره قتل بچیا د دې محمد خبره منغه دا به تا چرتم گمراهی طرف ته نه بوزي دا به چرتم تا ته غلط لار نه کوي بچیا خدي کړی دي خدي کړی پیغمبر علیه السلام خوشاله شو چې الکه دا سیخکاری چې ترمم کلمه وي مسلمانېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را مخ کې شو غمخوار پیغمبر وکړ دا غي په دې زړه کې خو به غم فکر درد پروتو چې زما دا امتی کلمه وي مسلمان شي زما دا تر کلمه وي مسلمان شي زما دا وراره دا زما دا تر زوی زما دا لور زما عزتمندو د دې ټولو لپاره فکر نن دغه فکر موږ سره نشته به د ځان غم دی پوش د ځان غم دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو طالب ته دعوت ورکړي د اسلام ته درابللو دعوت ورکړي نو ابو طالب ورته په دې خبرو کې د زنه ما په دې خبرو کې د زنه ما ته مهنت کوا د دین پرچار کوو زبدي ملا تړي کوما زبدي ملا تړي کوما زبدي پښا ولاړم تا ته هیڅ قسم څوک ضرر او تکلیف نشي در رسولې خډاړه د دعوت او تبلیغ مهنت کوا نن سبا وخت کې داسې خلک شته په خپل تبلیغ کې نه زی او چې څوک تبلیغ کې زی غیله پیسې ورکي او بس زما طرف کې دا قبول کړه یا چې کوم د تبلیغ والا او علماء کرام ته څه قسمه تکلیف یا او ته چې کوم د څوک داسې ضرر او تکلیف ورسي نو داسې بدمعشان هغه برید دی د پاره پریخي چې د علماء کرام او د تبلیغ والا سره څوک مقابله کوي نو دا مقابله به زما سره نن خو د خلکو په یړاګانو باندې جنگونه چرتم په عالم چا جنگونه چرتم په عالم باندې چا غیرتونه چرتم په عالم باندې چا پښ د عالم بے عزتی به کوي د عالم بے احترامی به کوي بے ادبی به کوي او په دې مقتدی کې به غیرت نه به بعد کې وایي زه خدای الله په دین باندې د خپل ځان قربانو ما خو شکل د قربانې دوه وخت راشي هغه ځکه به دا روسته شي نو ته څنګه ځان قرباني نو زما عزتمندو دا علی رضی الله تعالی عنہ بل رور جعفر رضی الله تعالی عنہ دم په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو او مسلمان شو هغه تم پلار ډاډ او تسلی ورکړي چې بچي تام خکړي دي چې مسلمان شي خو افسوس خبره دا ده چې دواړه بچي مسلمانان شو پلار کافر د دنیا نه لاړ زه قدر تویم چې د بازو پزړونو باندې مهر لګیدلې د شیشي د بدبختیا مهر لګیدلې ايش مور غریبه د خپل بچو د پاره به دعاګانې کوي زما دا بچي پر راس باندې راشي زما دا بچي د ایس نه د ټیک ټاک نه د فضول فضولیات نه منی شي لیکن یو خبره پاغي باندې اثر نه وجه صدا هغه ازلی بدبختی هغه ازلی بدبختی دا غي زړه ته د دین رڼا نه کوزيږي زما عزتمندو پاسیبا او اراده وکي چرته یو سروزه لبنځ چرته زما عزتمندو په غلطي کې جمعه ترانش داسې خلک شته دا حکم دا الله دی واقیموا الصلاه منز قائم کی چا چې منز قائم کو الله رب العزت به دنیا مخسته کی اخرتم او د رزق وعده چا کړی دا الله کړی سپو ته رزق الله ور کوي حیوانات ته زما عزتمندو په ځنګل کې زناور ته هوا کې چرند پرند ته په اوبو کې میان ته په سړو کې میګان ته الله پاک رزق ور کوي ما ته به رزق نه پاتې کیو خو لیکن دا رزق الله رب العزت فرمای حدیث قدسی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې 15 وخت څوک د موږ اهتمام کوي 15 وخت نو اولنې الله به د رزق تنسیابتنا الله لري نن څومره زما عزتمند او فقر او فاقد هر سړی پریشان دي د رزق د پاره 15 وخت موږ شروع کوي په کورونو کې د پردې اهتمام شروع کوي اکثریت زما عزتمندو دا پښتانه اجتماعي مشترکه ژوند کوي په کورونو کې مشترکه دا سوال د تکوم دا کم ملګری مشترکه ژوند کوي په کورونو کې نو هغه ته درخواست ده چې د خپل بیبيانې پوي کوي چې دا زما عزتمندو لیور تر مخامخ کیږي لیور تر روټیک دی یا بل څه کوي چې د دې د ځان نه غټ صادر تاو کړي ځان نه غټ صادر تاو کړي چې زما عزتمندو د نه لاسونه ښکاري نه خپې ښکاري نه بدن بل ځای ښکاري مکمل ځان پټ کړي قسم د الله په ذات باندې
زیات نقصانات په شریک کور کې کیږي. د هغې غټه وجه دا ده چې زما عزتمندو بې پردګي پکې کیږي. په شریک کور کې چې کم دی که مشر رور واده نه کړی کشری رور واده ته مخکې کېدی نه شي. که زما عزتمندو مشري رور عمره نه کړی کشری رور عمرې له نه شي تللی ویره دا مشر رور مخې ته ټریفک جام وي چېره دا مشرۍ رور مې پاتې دی. د دې مشري رور مې کار وشي د هغې نه بعد به بیا زه ترتیب برابرو. نو د الله د رضا دپاره کوشش وکړئ زما عزتمندو چې دا ورته تبلیغ یو بهترینه مدرسه ده. دا وګورئ پرون هم یو زنانه یوړه په دې خاورو کې م کېښوست. یو نوجوان د یورپ نه خپلې ښځې سره په ویډیو کال باندې خبرې کوي. د یورپ نه په ویډیو کال باندې خبرې کوي. په الله یقین وکړئ شاته نه د ټرین شیشې راځي او زما عزتمندو هغه نوجوان په منځ باندې داسې دوه کېږي. هغه ښځې نن تاریخه پورې جاړي وایي ما په خپلو سترګو باندې خپل خاوند وکتو چې په منځ دوه شو داسې. په دې مې عمر بابا رحمت الله علیه په مزار کې خښ دی. هغه بل نوجوان په پټه باندې یورپ ته لاړې او زما عزتمندو پلار غریب کم ځمکې وي کم دوکانونه وو چې څومره سرمایه وه بچی پسې لیږه خو بچی چې کم دی خپل منزل مقصود ته ورسېدو 15 کاله 6 کاله 7 کاله تېر کړه مسافري وکړه د مور و پلار نه جدایي برداشت کړه. خو لیکن دلته یې ورله جینۍ کړې وه هغه غریب پیسې جمع کړې غالبا 2 کروڑ روپۍ برابرې کړي. زما عزتمندو چې کله واپس راتلو هغه بیګ ته نه چا ووالو دغه نوجوان ته اټ اټیک وشو په هغه ځای کې زما عزتمندو وفات 18 لکه روپۍ باندې د یورپ نه پاکستان ته راوړ. نن تاریخه پورې مور او پلار ځای نه راځي. اولاد چا را کړی؟ الله را کړی. د دې اولاد صحیح تربیت وکړئ. په دنیا باندې مه نازېږه. حاجي صاحب ستا لاش به پروت وي او بچي به دی زما عزتمندو په میراث باندې اخته وي. استا په ژوند قدر نه کې خو چې کله وفات یا به ستا څه قدر وي. دا حاجي صاحبان به په کورونو کې داسې ناست دي هېڅ کار به نه وي. په کار خو دا و دا د جومات موږی دا په دې جومات کې ناست وی دا په جومات کې دا باقي زندګي الله له ورکړې. زموږ سپین ږیري هغه د جوماتونو نه لرې دي. زموږ سپین ږیري جوماتونو له وخت نه ورکوي. نو د دې صدۍ نوجوانان به څه وخت ورکوي؟ زموږ سپین ږیرو په لاس کې به چېرته تسبیح ونه ګوري. زموږ سپین ږیري اوس تاریخه پورې ږیرې خرئ. نو زه تاسو ته وایم د الله نه ویریږئ چې کله په دې قبر کې کېښوستې قسم د الله په ذات باندې په دې ږیره کې دې دا سټایل کړی والله العظیم چې ګورئ معامله به خرابوي. څه به وایي؟ وایي سړی د سره د ثبوته ګیر کړی دی. سړی سره د ثبوته ګیر دی. وایي یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. زما عزتمندو دنیا ته موږ رالو په بدن باندې کپړې وي نه وي بربند رالو. الله کپړې م راکړي الله روزي م راکړه الله راغټم کړو الله عزت م راکړو الله بچي م راکړو الله ښځه م راکړه ټول حساب کتاب. لیکن چې کله دا انسان وفات شي او د دنیا نه رخصتېږي نو دا یاد ساتئ چې زما عزتمندو دا کمیس به وباسي دا واسکټ به وباسي چې څنګه لغړ تغړ راغلی همدغه شان لغړ تغړ به ځي او چې کله کمیس نه ویستلی کېږي وایي کینچي راواخلي. زه به دا دومره بې اصرې پروت یم دا به نشم ویلی چې دا مې بله هفته دا جوړه ځان له کړې ده دا له ولې شلوئ. بس ختم. د ښځې سره رابطه ختمه د بچو سره رابطه ختمه. ستا چې کوم مال و هغه بل ته ټرانسفر شو هر څه لاړه. دا د دنیا حقیقت تېرولو دې خبره ورسېد. خو دا ږیره تا نه څوک وباسي دا ږیره تا نه څوک کټ کوي. والله چې د موسی علیه السلام په زمانه کې د موسی علیه السلام دشمنان د فرعون دوستان د موسی علیه السلام مشابهت او پیښې به یې کولې. هغه شان امسا هغه شان ږیره هغه شان کورته به یې اچولې وه او زما عزتمندو داسې نیغ به کېدل. نو چې دا ستا پیښې څوک کوي نو تا هغه څومره بدې شي. نو د موسی علیه السلام د فرعون او هغه نورو نه زیات دا خلک بدې شو چې دې د موسی علیه السلام پیښې کولې. چې کله عذاب راغی الله پکې ټول نیست او نابود کو او دغه کسان الله پرېښوستو کومو کسانو چې د موسی علیه السلام پیښې به کولې. الله ته وایي یا الله دا د چا نه چې زیات تنګ مه خو دې راته پرېښوستو. الله پاک ورته فرمایي ای موسی ما ته د خپل پیغمبر هغه پیښې خوښې شوې. زما د پیغمبر پیښې کولې ما په دې پیښو باندې دې له عذاب ورنه 1,24,000 کمو پیش انبیاء ګیرې وي که نه وي که نه وي د 1,24,000 کمو پیش انبیاء ګیرې وي. یوسف علیه السلام د څومره حسن الله ورکړی د هغې ګیره وکه نه وه او بدبخته دا ستا غلط سوچ دی چې په ګیرې سره ښایست کمیږي. والله که کم شي ګیرې سره ښایست زیاتېږي
اسمانونو کې فرشتي دي هغه چې کوم دی د الله حمد او ثنا بیانوي او حمد او ثنا کې سوي وی الله د پاره لوی دا الله د پاره تمام تعریفونه دي حمد او ثنا دا چې الله جل جلاله خزي زنانا د سر په یختو خسته کړی دي او سړی په ګیرو خسته کړی نو اوس زتا ته اوس خزلا سرګ کټا کا خزل سر اخره وا څنګه بخکاری قسم د الله په ذات باندې د دین زیات بدی دا انسان ښکاری چې هغه ګیره اخره هغه په شیشه کې وری چې اوس خسته شو به بازي ملګری وای چیرې په دې ګیره باندې نو چې موږ په ګیره باندې خبره ونکو او دا आवाज او نصیحت ونکو او دا جنا فریاد تا بیان نکو تنیت کې چې ته ګیره پرې دی ته خو نیت نه کې چې کله دا خبرې واوري چې دا ګیره د 1,24,000 کم او پیش انبیاء او سنت دی زبم دا ګیره پرېدم او زما عزتمندو دا د تقدیر لیک دی چې کومه ښځه ستا په قسمت کې زما عزتمندو دا په ګیره او په بېګیرې نه ده والله چې په چندرو سرې باندې اوړي که نه باسې مه وړي پوه شو چې ته څومره په ځان خواري او دا کم کسان ډېر ډیکوریشن او کلین شیپ او سکې او مخ ته چوړي نیولي دا زما عزتمندو په داسې بیبي باندې واوړي که نه چې کور کې ورته بیا قرضدارې ناستې بس په اشاره باندې به تاسو پوه شئ د غریبانانو ته بیا کور کې قرضدار او اکثریت هغه ورځ یو زنانه راغه پوه شئ حالانکې غټه برقه کې ما چې دموله نو एकदम اثرات پې هغه شو دا برقې داسې وویشتله چې ویشتله زما عزتمندو چې کم ښایست الله رب العزت دې زنانه ته ورکړی ما ته وایي مولوي صاحب په الله قسم چې کله نه راواده شویم وایي دا خاوند راته د سپي نظر هم نه کوي ما یې الله دا اوس دې کې د څه کمی دی خو الله رب العزت د دې نوجوان په دې سترګو باندې قبضه د چا ده د الله ده الله ورته هغه حسینه بیبي بدرنګه کړي بس د هغې سره نه دا وجه څه ده دا په دې موبایل کې بدنظري کوي په بازار او په چوک کې او زما عزتمندو په کوچي بازار کې په سوکنو بازار کې په یو بازار کې په بل بازار کې بدنظرۍ نه کوي پردو ښځو ته ګوري بیا ورته هغه خپله پاک دامنه ښځه بدرنګه ښکاري ته پردو ښځو ته مه ګوره دا تا سره چې دا ښځه وفات کوي محبت کوي نو دا ستا ښځه پردو سړو ته نه ګوري ځکه ورته ته ښایسته ښکاري ځکه تا خبره مني ځکه ستا فرمانبرداره ده ځکه ستا اطاعت کوي چې ته ورته پلار کره لاړه شه خوځي که ته ورته مزه ته ناست دی که ته وله دال راوړې او که چرګان راوړې چې څه وله راوړې هغه در سره په رضامندۍ باندې خوري د الله د رضا دپاره دا خپل سترګې په کنټرول کې کوي دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی زما عزتمندو د ډېرو نوجوانانو زندګیانې تباه او بربادي شي نو انشاءالله دا خپل نظرونه به په کنټرول کې ساتو ټیک ده که نه دا زړه ګوره دا بادشاه دی بادشاه د نوجوانانو ته خصوصا ویم باندې تصویر ویستلی شي په دماغو باندې سرچ وکړلی شي د هغې محبت ړته کوشي او چې ړته کوشي که نه بیا نه د پلار اوري نه د مور اوري نه د مولوي صاحب اوري نه د بل اوري بس هغې پسې روان چې په چی شي باندې زړه ورغلی نو دا اړونه لږ په کنټرول کې کوي په دې خبر ورسېد دا اړونه په کنټرول کې کوي او زما عزتمندو آخري درخواست درته دا کوم چې د دعوت و تبلیغ بهترینه مدرسه ده دا خپلې لوریانې دا خپلې بیبیانې دا ځان سره په دې مدرسه کې بوځئ او زما عزتمندو په پرده کې واجب د زنانو تبلیغ پکې چا راوستی نو بیا شټیپا ته آرمي ته او چکرونو ته او کالام ته او مري ته بوتلل پکې د کوم ځای نه راغلي هغې دپاره خو دې سوزکې کړی شاته دې ورته کولر لګولی او زما عزتمندو ډیک دې پکې لګولی ګانې ښځې مور سره ناست دي دا چکرونه بیا د کوم ځای نه راله نو دې ښځې ته به دین ښایو انشاءالله چې کله هم ښځې ته دین وښودو دا ښځه به زما ستا د سترګو یخوالي دا به بیا سکون سکون څه به سکون به او چې کله هم ښځې ته دین ونه ښودو که نه دا به بیا د سر درد دي د سر درد دې خبره ورسېده ولې دا خاوند د اطاعت نه څه خبره ده دا خاوند د عظمت نه څه خبره ده دا خاوند د مقام او فضیلت نه څه خبره ده خو دعوت و تبلیغ کې چې دې بوتله نو دعوت و تبلیغ کې دا زنانه ناستي دستانې اچولي جرابې اچولي درنې درنې جامې اچولي درنې درنې برقې اچولي او زما عزتمندو ستا ښځې ته هم دا وایي چې ګورې د خاوند خبره منه چې د خاوند خبره دې ونه منله بیبي واوره ستا یو عمل ستا یو روژه ستا یو د قرآن ختم یو لیشم بر اسمان ته نه ځي خاوند خبره به منې ځان به خاوند ته نیغه نیغه نه کې دې خبره ورسېد نو زما عزتمندو د الله د رضا دپاره انشاءالله نیتونه وکړو ټیک ده که نه دا لږې پیسې راواخلئ او د الله په دین باندې ولګوئ دا زموږ والد صاحب اوس والده مې هم تلې وه والد صاحب 15 یوم په جومات کې هغې نه مخکې 3 میاشتو سفر یې وکړو زما عزتمندو د دنیا سفر یې وکړلې خو ځان سره یې خپله ښځه هم هغه شان وچلول هغه شان دعوت و تبلیغ په دې محنت کې زما مور الحمدلله نن د سوکنو زنانه راځي او زما د مور نه دین زده کوي نو اول زما مور دین زده کو او چې کله هغې دین زده کو نو ورسره اخري دا یو واقع ستا د ذهن دپاره
چې ته وایې چې زه ښځه پرېږدم کور پرېږدم بچي پرېږدم زما به د ښځو بچو څه کېږي. یو نوجوان 4 میاشتو له لاړې چې څنګه لاړې دلته کور اور واخست کور یې وسوځېدو ښځه او بچي پلار کره لاړو چې پلار کره لاړو زما عزتمندو هلته چودرین خپلو کې میټینګ کړی چې یو پروګرام کوو د پروګرام دپاره پیسې د دنیا پیسې را جمع کړي دا چودریان غټ غټ خلک مالداره خلک نو یو چودري پکې ویلې چې هلکه داسې کار دی دا دومره پیسې هسې بادو زمونږ علاقه کې زمونږ یو ګاونډي 4 میاشتو له تلی په تبلیغ کې او د هغې کور سوځېدلی دی او ښځه او بچي پلار کره تلي داسې کار به وکړو په دې پیسو باندې به ورله کور جوړو څه به وکړو کور به دا په دې ړونو کې دا فیصله چا راوسته د الله راوسته دا دې طرف ته چا متوجه کړ دا الله متوجه کړ زما عزتمندو هغه چودرینو پیسې را جمع کړي او دې نوجوان له مزیدار کور جوړ کړو او ښځې پسې لاړو بچو پسې او ښځه بچي راغه ورته وایي دا واله دا ستاسو کور دا د کور چابیانې کور مبارک شه بس د کلي چې څومره ښځې وي هغې را جمع شو د کور چې څومره سامانونه وو هغه زما عزتمندو دې ښځو وله واخسته او دې کور ته وله راوړ کور یې ورله د سامانونو نه هم ډک دا زه تاسو ته کیسې قطارې نه بیانوم دا ته کارګزاري بیانوم نو چې کله هغه نوجوان د 4 میاشتو نه واپس راغی نو هغه چې 4 میاشتو له تللو نه داسې د خټو کچه کور به وچرته نو هغه کوڅه کې خپل کور پسې ګرځي چې کور مې څه شو کور یې خو پوخ شوی نو هغه بچی د کور په دروازه کې ولاړ دی وایي بابا جانه راځه زمونږ کور دا دی نو پلار یې دومره خوشحاله شو چې دا څنګه چل دی چې کور ته رادننه شوې ښځه ورته وایي سړیا ته د الله په لاره کې الله زمونږ دومره مددونه نصرتونه کوي زه سړیا ته لا بیا راپسې کور ته راغی دې ښځو به زما عزتمندو سار ناشته غرمې روټۍ ماسخوتن روټۍ د مازدیګر چایونه دا به دې خلکو ورپسې دې کور ته راځغلول نو په ایمان وایه رزق ورکوونکی څوک دی الله نو انشاءالله موږ هم نور د کور دا بستره پرېږدو دا کور نن نه پس دا کورونه پرېږدئ د یو سروزې دپاره د یو 4 میاشتو دپاره یو چیلې دپاره چې په مرګ باندې حاجي صاحب د دې کور نه دې بار کوو نو په دې خپل ژوند باندې دا خپله بستره اوچته که او تبلیغ ته لاړ شه په دې خپل ژوند باندې دا بستره اوچته که چې زما دا بستره به زما په مرګ باندې یو ورځ د دې کور نه اوچتېږي نو زما عزتمندو په الله قسم چې کومه بستره د تبلیغ دپاره د الله د دین د خورېدو دپاره اوچته شي دغه بستره اسپتالونو دپاره بیا الله پاک نه اوچتوي دا یاد سره دغه بستره به تاڼو تحصیلونو دپاره الله نه اوچتوي نن نوجوانان وګوره په سنټر جیلونو کې کال قید دی په چا باندې 14 کاله د چا 20 کاله هلکه څنګه چل ویره جي والله کال دپاره تیار یم خو د دې ځای نه چې وځم کال دپاره میں کښېنه اوس سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم عمل به کوو انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو